سروار انجیلونه چې راجمع کې د قرآن شریف د لسو پارو نه خو حافظ یې نشته. نو زمونږ د کتاب نه لس ته پاسه شپږ سوه کاله مخکې نازل دی. نو هغه تورات په کوم دی چې هغه پنځلس سوه درې څلوېښت کاله زمونږ د خپل مبارک کتاب نه مخکې نازل شوی دی او یو حکومت یې دی اسرائیل. نو محفوظ صرف قرآن شریف دی په خپله ژبه کې، په خپله لهجه کې، په خپله ادا کې. د افریقا کې یو ملک زه تللی یم افریقې ته مورټانیا وایي. ما ته دغه د عالمانو وی چې زمونږ کور کې پنځه ښځې نو کم از کم درې به حافظانې د قرآن شریف. ما وی دا خو ډېر ګران جیلن ته که لاړی، چکوال ته لاړی، هندوستان ته، د هندوستان نه ښکته انډونیشیا ته، ملیشیا ته بزرګونو ښځې حافظان. تاسو الحمدلله یادوي خدای بچا دغه شان زموږ دا ماشوم برادر دې کې د لیډر زوی نشته، د لیډر د لوی خان ارباب زوی نشته، د چودري زوی نشته، د فقیرانو ملایانو د نیکانو خلقو اولاد دی، نه د بادشاهانو اولاد دی، نه د لیډرانو اولاد دی، نه د څه ورته وایي چې ممبرانو شته پکې نیکان فعام لري. دا تاسو خدای پاک مونږ ته ښایي چې خدای د خپل کتاب په حفاظت کې بادشاهانو ته حاجت نه لري، لیډرانو ته حاجت نه لري، اربابانو ته نه لري. اخو زناور د حضرت سیدي په غم کې ماشوم اعلاني شوي چې مخکې وله سپي ضرب کړي په ایکسپورټ یونیورسټۍ کې. د ډوډۍ غم یې زیات دی. تاسو د یو لیډران نه ولیدلې د یو لیډر زناور نه چې موږ یو قوم یو، زموږ یو کتاب دی، زموږ یو تهذیب دی، زموږ یو معاشره، زموږ یو اخلاق دی، هغه په موږ راولو په دې خپل ملک، په دې خپلو بچو کې نه. ډوډۍ 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 وایي قوم ته د سپي په نظر ګورئ چې دا وګینئ چې ما نه وټ زیات راکړي، ځکه ډوډۍ پسې څوک منډې وهي، ډوډۍ خو چې سپي ته واچوي درپسې درځي. څوک به کالا باغ ډیم زوتی، کالا باغ ډیم دې پتن راوړی، چېرته دې دا دي په کالا باغ ډیم جوړېدو نه جوړېدو معاشره ښه کېږي، غلاګانې به ختم شي، جواری به ختم شي، ډاکې به ختم شي. دا د خدای په ښکلي کتاب په عمل ټولو په اسلامي معاشره د خدای او د رسول په قانون باندې آخرت را یادول، خدای را یادول، د خدای پیشي را یادول، جنت او دوزخ باندې به کېږي، په کالا باغ ډیم نه کېږي، نه په ډوډۍ کې. دا چې څومره ډاکې کېږي دا د ډوډۍ د وجې نه، دا د خرمستۍ د وجې نه کوي. نو ځکه درته وایم چې دا بچي حافظان ستاسو نیکان اولاد دی او خدای د دین حفاظت د دې په واسطه کوي. ستاسو دا بچي دي خدای ټول حافظان. زما د دنیا دا لیډران نه دي خوښ، ځکه دوی د خپل دین نه دي خبر، زمونږ د دین د قدر نه دي خبر، هغه امن او خوشحالي او اطمینان چې په دین کې دی د دوی نه دي خبر. نو ته به دا عقیده لرې چې خدای ته د رسېدو لار او په دنیا کې د سکون او د اطمینان لار او په آخرت کې د لوی کامیابۍ لار زموږ د خپلې کتاب ده، د ده په واسطه باندې برسو او حضور پاک چې په دې د عمل کومې طریقې ښودلې په هغه لار برسو. نو دا به عقیده لرئ. دا لومبی حق دی الله ایمان به پې لرو. ټیک ده که نه؟ درته بیان ایمان به لرو دې ته نه وایي چې څه څه په خولې ویم، ایمان دې ته وایي چې ستا په ژوند کې د هغې اثر وي. تاسو د کبابو د کړي د لاندې اور لیدلی دی، دا هم یقین دی چې دا اور سوځول کوي. نو لار ګوتې وروړئ، دا بجلی سوځول کوي، بجلی له ګوتې وروړئ. ایمان د دغه شان یقین نوم دی، د ډنګاډول خبرو نوم نه دی، د لیډرانو د خبرو. زمونږ او ستاسو دا عقیده ده چې اوس شپه ده مثلا که د ټول پاکستان خلک درته ووایي چې نه دا وز ده زه خطی، نو ستا په یقین کې فرق نه راځي. دغه شان عقیده به وي که د جهان لیډران مرداران، د جهان حاکمان او صدران درته ووایي چې بغیر د قرآن نه بله د کامیابۍ لار شته، ورته وایي نه
هغه لار به کامیابېږو چې کوم خدای مونږ ته رالیږله زموږ جوړونکی څوک دی خدای پاک خدای زموږ د خیر و شر نه خبر دی دا ښکلې سترګې چا راکړې دي دا پوزه چا راکړې او د مور په خېټه کې چې رزق چا راکړو او د مور په سینه کې دا خوږه چشمه د پایو د ماشوم دپاره دا چا پیدا کړی نو ډوډۍ خدای سره ده که لیډر سره په ډوډۍ هم خلک ګمراه کوي وایي پام کوه مرده چا دی سپومۍ نه چا ده باران نه چا دی که تاسو د څه څوک وایم چې یالله په سترګې به نواړو د پاکستان د مشرف په ځای به د په صدارت په کرسۍ کښېنو دې ته څوک تیار شته که یو نسواري سړی وي نو نسواري اکثر کې نشان دي که ورته دا ووایو چې دا پوزه به درنه پرېږدو او د امریکې د بش په ځای باندې د امریکې په صدارت نیغ کښېنو نو دې ته څوک تیار شته ستا دا پوزه د ټولې امریکې نه قیمتي ده ستا دا دوه ګلالۍ سترګې د ټول پاکستان نه قیمتي دي نو چې دا ښکلې قیمتي څیزونه یې درکړي د ډوډۍ انتظام به یې درله نه کړی وی خدا قبول گئے لوگ فکر روزے میں خیال رزق ہے رازق کا کچھ خیال نہیں د خدای فکر نی د ډوډۍ وایي زناورو ډوډۍ ته ورکړې یاره ښځه ورکړه نو پام کوه دا به عقیده لرئ چې د دنیا سکون د دنیا اطمینان د خدای د رسېدو د آخرت هغه لوی خوشحالۍ چې زمونږ په ایمان دی دا د قرآن شریف په تابعدارۍ کې دی دا لومبې څومره به یې تلاوت کوئ نو زمونږ د عالمانو نه درې خبرې نقل اول څه عالمان وایي چې ورځې کې به قرآن شریف خلاصه دی ځکه قرآن شریف منزله تو صورت فاتحې نه مایدې پورې مائده نه صورت یونس پورې یونس نه بنی اسرائیل پورې بنی اسرائیل نه شعراء پورې شعراء نه وصافات پورې وصافات نه صورت قاف پورې او د صورت قاف نه تر اخره دا وګ منزل دی روزانه به یو منزل به ځکه ډېرو صحابه کرامو به یو منزل دروازه وي دیمه دله د عالمانو وایي چې څلوېښتو ورځو کې قرآن شریف سره اخلاص کړ نو دې حق پوره کړي نو د ورځې دپاره یې هم کمال زمونږ د حضرت امام ابو حنیفه نه دا نقل ده چې کال کې هم سړی قرآن شریف اخلاص کړي نو هغه فرض ضروري حق یې پوره کړي نو زمونږ دپاره خو چې قرآن شریف کال کې هم سړی ونه وایي نو د تلاوت حق یې پاته دی ګورئ که په معنی سړی پوهېږي او که نه پوهېږي دا علما راسره ناست دي په یو حرف خدای پاک لس نیکۍ ورکوي او بیا چې په مانځه کې وی نو په سلو بدلېږي او بیا چې په رمضان کې وی نو په یو کې نور ضرب ورکوی کې بدلېږي او بیا چې حرام شیب کې وی نو په یو ضرب په نور دا به د آخرت کې ووینئ چې پنډونه به ستاسو حساب کې پراته او چې سړي ټول عمر کې قرآن شریف ته کتلي دي نه دی وایي نه بچي وایي هغه کور کې به څه برکت دا ولې سپېره دي دا خلک چې قسم دې دنیا به هم ښه کېږي قرآن شریف دې څوک لولي چې خدای پاک رزق فراخوي که نه فراخوي دا د قرآن شریف صفت دی جالب رزق دی من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا د قرآن شریف په دولت کې څوک ځان مالدار ونه ګڼي زمونږ پیغمبر ویه زمانه نه دی زمونږ د امت نه دی دا خلکو دا خیال چې په بچي قرآن شریف یاد کړو د ده ډوډۍ به کمزوي قسم دې ستاسو د خانانو نه به ده سره ډېره ډوډۍ دته به زیات سکون حاصلې سکون په ډوډۍ نه دی یوازې لوی لوی نوابان ما ته معلوم دي لوی لوی خاندان په دې پېښور کې پریشانه دي او زمونږ فقیر طالب علم خوشحاله سړي له ډوډۍ ورکړې دی په غم اخته خوب نه ور او کالکولیټر یې لاس کې نه وړي حساب کتاب دا جلد او چې څنګه ډوډۍ وکړو دی په اطمینان ودشي خپل لمونځ وکړي د دې نه بیا خوشحاله قسم دی یو زمیندار زمینداري وکړي او د دود د سوري د لاندې څپلي په پوله ترکي د وخوړېږي ودي ستاسو د صدر مشرف نه د هغه زندګي ډېره زیاته د ارام ده او د طوطي ژوند دی په پنجره کې چې سړی باتروم ته نشي تللی بغیر سکوټي نه ډوډۍ نشي خوړی بغیر د ډاکټر د ټسټ دا ژوند دی دا عقیدي دی او خلک ورپسې خوشحاله
نو قرآن شریف تاسو وای په بچو وای وګورئ چې رزق هم څومره زیاتېږي هغه اطمینان درته حاصلوي نو دویم حق تلاوت کول نو کم از کم چې کال کې خو سړی ویلي که چې کال کې مو نه وایي نو د مجرم د تلاوت وخت او چې سړی ویلي ځان ورته سپک ښکاري دریم حق هغه په معنا ځان پوهېږي په قرآن شریف خدای چا نه رالېږلی موږ له د پوهې لپاره یو ډاکټر له تاسو لاړ شي او نسخه درکړي او نسخه ښکل کړي او شنو ټوکړو کې بند کړي او عطر پوډې پې پور کړي او په المارۍ کې کېږدي او درنده ورته واچوي نو دا به نسخې څه فایده وي کنه چې هغې کې سي هغه والې ویې خورئ زموږ خلک قرآن شریف چې ناوې واده کېږي نو ډولۍ کې ورسره کېږي هغه ګودړې به مسلم نه کړي او پنجاب او سند کې چې دا ناویانې واده پنجابیان ډېر بېکاره خلک نیکان پکې شته په لږ نو چې ناوې واده کېږي قرآن شریف یې داسې داسې قرآن کې صائمې ګزارېږي د قرآن په سوري کې د کور نه تېره کړه وایي ټیزنو بچو دې ته قرآن شریف ښودلی قرآن شریف سورې به دې ته څه فایده یا په ډوډۍ کې وایي یا زمونږ امامان د اسقافیان مړي سره کټ کې قرآن شریف کېږي په دې هغه ته څه فایده رسي یا جناب په دیرو کې په سقاطونو کې ګرځئ او یا د چا خوی میخه ناجوړه شي زر ورپې د پاسه ګرځئ قرآن شریف دې دپاره خدای رالېږلی چې د ناوې غیږ کې به ږدي د ناوې په سر به ږدي قسمونه به پې خورئ په سارو به یې ګرځئ په سقاط کې به یې ګرځئ او مړي سره به یې کټ کېږدي دې دپاره نه دی راغلی دا باجوړ ملو کابل ملا جوړ کړي دي دا خبرې دا خدای او رسول نه دی ویل نو صحابو کرامو دا کار کړی ما ورته ګلبدین شاهبدین محمدین تهران شاه باجوړ شاه دې جوړ کړي دي دا خبرې نه حضور پاک کړي دي نه صحابو کرامو کړي دي نه هغوی قسمونه خوړلي نه ناویانو سره قرآن شریف کې نو پېږې ځان به بې پوهه په قرآن شریف باندې فخبرهم الموج فکان من المغرقین یو ځای دي وایي بچي راځه توبه وباسه کافرانو سره به ملګری کړي غرق به شي وینه ته به دې غر ته وخېږم وی غر دې نه شي خلاصولی خدای وایي په منځ کې اوبه رالې چپې هغه مړ مردار شو دوی خو لاړ شپږ میاشتې پسې نږدې ودرېد آخر زوی او مینه یې رشتې وایي نو خدای دې عزت خدای تا خو ما سره وعده کړې ونادى نوح ربه فقال رب نبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين خدای تا ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل به محفوظ راته نو زما دا زوی کدی محفوظ نو څنګه وایي قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين خدای وایي دا ستا وعد نه دی دا بد کردار بد عمله دا فی سوال نامه نه کې کړي د جاهلانو نه بشي هغه پیغمبر چې نه نیم سوه کاله د هغه په لار کې قرباني کړي او خدای ورته پام کوه جاهلانو خبره ونه کې کافر دپاره مانه سوال زه هغه توبه وکړه قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين خدای زما دې توبه خدای د پیغمبر سفارش نه مني ابراهيم عليه السلام پلار دپاره مستوي نه زموږ ښکلی پیغمبر د تره دپاره چې ډېره قرباني ورسره کړې وه قیدونه یې ورسره تېر کړي دي ابو طالب علي صاحب پلار ډېر ورته ګران و ځکه سکت ترې و خو کلمې ونه ویله بس مړه شو بیا حضور پاک پیسه بخنه بولا د خدای طرف بیان ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم يوم سلمان تا يوم پیغمبر ته د اجازت نشته چې د کافر مشرک دپاره دې سوال وکړي زمانه
نو مشرک دپاره پیغمبر سفارش نشي کولی نه په دنیا کې نه په آخرت کې نو د شرک نه خدای وساتي د شرک نه داسې یریږي لکه د سور اور نه چې سړی یریږي او د سخت ګرم بجلی نه سړی یریږي بغیر د خدای پاک نه بل چا ته آواز نه کوي بغیر د خدای پاک نه به د نفع او د ضرر څوک مالک نه کوي زمون جاهلان چې پنجابیانو پسې روان پیر بابا ته یو قبایل کې پیر بابا زوی راکې پیر بابا زوی راکې پیر بابا زوی راکې نو چا ورته ویل وروره د واده دې څومره موده وشوه وایي که ما واده کړی وی زه به دلته راتلم دا څه خبره د هغه دا خیال و چې دا پیر بابا به نه یې ته خېټې نه ماله زوی راوباسي د جهالت څه د دې ابتدایي وایي که شرک نه ځان ساتې ځکه خدای وایي دې نه بخښي دا شرک ولې نه بخښي شرک پکې څه زنا درته بخښي که وغواړي شراب درته بخښي که وغواړي جواري درته بخښي که وغواړي دمې ګډېدل درته بخښي ګانې درته بخښي نسوار سګرټ دا مردارې درته بخښي که وغواړي خو شرک وایي نه بخښم دا شرک پکې څه دی زما په خبرو پوهېږې خفه خو نه یې ګورې خدای م خوشحاله لره زه خپله غاړه خلاصوم زما دا پیرانو بل شي ځکه شرک راځي د پیرانو په لار ګناه ډاکې غلاګانې د بدماشانو په لار راځي او شرک او بدعت د پیرانو سپرګانو د لوی لوی ګیرو شاخانو چې هغه جاهلان او د دین نه دي خبر خلک وایي پیر صاحب رسېدلی دی او هغه جاهل دی هغه په خلک باندې مبتلا دی قبرونو د کې ناستې دا مالګه خوړی او دا پیسې شکران دا مردار خوړی په خبره چې د پیسې ورغورځولې مرداره شوې چا له یې لاس کې ورکړه ثواب یې هر چا ته چې بخې په خبره به نه غورځوې هغه مرداره شوې لکه ټک ته چې سړی ورغورځوي او خو چاوانه نه شي د مړي ته په حفاظت سات نږدې کړي دا مردار خواره ورته ناست دی نو څنګه چلې دا پښتانه شرک ولې نه بخي د شرک یې چل سره شرک د خدای د غیرت خبره او د خدای نه زیات غیرت څوک نشته زموږ ښکلی پیغمبر وایي زه ستاسو ټولو نه غیرتي او خدای پاک زما نه زیات غیرتي غیرت پېژنې وروڼو په دنیا کې دې وخت کې د ټول جهان نه زیات بې غیرته قوم انګریز دی او د انګریز نقلیان چې ورپسې روان دي مور پلار یې ناست دي ګورې پېغله د بل سړي سره ناست دی فرینډ بوای دی دا د دې دوست دی دا کوټه کې ورسره پرته وي سړی او ښځه چې یو ځای کېږي د تبلیغ والو څه خبره څه تقاضا دی پورته کېږي که نه دا خو دومره موډار وي چې ګیرې ځمکې ته رسي او ته ورسره ځوانه جینۍ کښېنه نو دنیا کې بې غیرته قوم دی وخت کې انګریز دی او زمونږ دا ورپسې مردار دی وی لندن والا دومره ترقي وکړه چې ګریجویشن جنکۍ بي اے پاس سړوله ګیرې خرې وګوره څومره اوچت شو وایي مردارو د دغې ښځو نه خبر یې چې څو سړي پېښېږي سپی به تېښېږي زمونږ دا نقله اوس د لاور نقطه وګورئ ښځو لاسونه بربنډ کړه سره دې پس په پرتوګ مباسي ځکه چې لندن کې ډېره لویه ترقي شوې ده هغې کې ده انا لله و انا الیه راجعون خدای ډېر سخت غیرتي دی زه ګورې تاسو سره خطاب کوم تاسو راته مسلمانان پښتانه غیرتیان ښکارئ ستاسو یو پښتون مسلمان یې ښځه مې ښځې نه چې عینک مات شو خلک وایي د خیر طالب له وظیفه ډېره ورته خیر دی الوی جومات ته ولېږله خیر دی استاد له جامې وړې خیر دی واړه ته خیرن پاتې شو خیر دی ډوډۍ کې مالګه مرچکې زیات شو خیر دی وایي کېږي پکې د بادام ګل و او که د بادام ګل د جومات استاد سره په 10 منټه په کټ کې بړستنه کې بربنډه سملي نو خاوند غیرتي دا برداشت کوي
که دا وایي چې د بادام ګل پلاره ولې خفه کېږي ټوله شپه تا سره ملاس دی نو که یو 10 منټه دغه ستا استاد هم دی زما هم استاد دی جماعت کې مونځ راکوي یو 10 منټه ورسره سملاستم نو په ما کې څه کمې راغی نو ته به ورته څه چې یاده څه دی لور یاده بې غیرتي لور جماعت استاد د به جامې وړې وې الوا به دې وړې وه چرګ به دې ور وړم دغه خبره خو صرف زما ستا په منځ کې که دا ښځه د خاوند د پلار سره سملي خاوند دا برداشت کوي که د خاوند د رور سره سملي د خاوند د دوست سره سملي د دغې کار دپاره نو غیرتي خاوند د ښځې هر غلطي برداشت کوي خدا یې ونه برداشت کوي دا خو زما ستا په دغه شان د عبادت یو مړی دی تړون دی زمونږ د لوی خدای صاحب خدای راته وایي ما نن سترګې درکړې دي ما نن بدن درکړی دی ما نن لمر پیدا کړی دی ما نن سپوږمۍ پیدا کړې ده زه در باندې باران وروم دا ځمکه درله ما درکړې ده دا لاسونه ته سوال د بل نه کې دغه د عبادت سلسله دا صرف د بنده او د خدای په منځ کې ده دا خدای دا بل چا سره نه برداشت کوي هر ګناه درته مخې خو شرک زما په خبرو پوهېږي غیرت خو پېژنې دا چرګ چې کور سړي ساتلي او د بار نه چرګ راشي دی ورپسې منډه کړي چې څو پورې د کور نه نیوخ کړي او د کوڅې به یې نیوخ غلولې نو د دې چرګ د چرګ سره په ناظمۍ جګړې که په سیاسي کرسۍ جګړې چرګ یو غیرت چې دا چرګ د ماشي جنون له راشي هر حیوان کې غیرت ته بې اندازې په خپله ښځه خفه کېږي بغیر د خنزیرانو نه ما لیدلي دي د انګریزانو په ملکونو کې دا ښځې او نر دواړه ټول یو بل سره تبلیغ والو خبره تقاضا کوي نر په ښځه نه خفه کېږي ښځه په نر او خنزیر څوک خوري انګریزان انګریز زیات بې غیرته قوم نشته دا ښځې نه ګرځي بربر دی دا خپل خاوند سره نه هوټلو کې شپې کوي دغه کوي زموږ دا خلک ورته داسې ګوري د دغه سپی ښځې نه قسم دی زموږ پښتنه ښځه مسلمانه حیاناکه په لسلاکه کارته غوره او ښکلې ده هغه سپي د سربن خو د سپی هم وي خو اندامونه یې ټول څرګند دي شاته او باندې سپی هم لیدلی دی که که پاسې بیا خو خبرو بندېږي نه به ځي هلکه مونځ به کوو ولې به ځو ښه هسې نه څوک بیا اودسې چې ما که اودس هم ورته وایي خو ټول پاسې بیا نو غیرت دې ته وایي نو خدای پاک دې شرک نه دی خدای پاک تاسو مونږ وساتي شرک راځي د پیرانو په لار د بدعتیانو په لار بیم مسئله چې په قرآن کې دا هم هغه مونځ دی تاسو د دې برادر دا بیان مور مونځ باندې د دنیا او د آخرت فیصلې روانه دي مونځ کول سل کاته قرآن شریف کې ذکر دي تقریبا او صحیح مونځ کول د مونځ درته یو بدري مثال اخیم زمونږ د فقهای کرام وایي که یو سړی دشمنانو تړیونه پورې او ټوپکې ورته نیولي او دغه وخت کې د مانځه وخت یو قضا کېدو یاره دې به په هغه تړلي بدن په اشاره مونځ کوي یو ښځه د اولاد یې شروع شو لا شوی نه دی اولاد کې کله وخت نه وي او مونځ پې قضا کېږي ځان ته به کټوې کېږي یا به کندې سره کېږي خو مونځ به وکړي یو سړی په جیل کې دی چې ټول جیل پلید دی نه تیمم شته نه د اودس سامان شته او مونځ قضا کېږي دی به په اشاره مونځ کوي خو مونځ داسې وخت کې نه دی معاف نو پرکشه پټانګه چلولو کناسوارو خرڅولو مونځ معاف کړي مونځ نه معاف دریم د ښځو حقونه دي قرآن شریف دا زمونږ پښتانه ډېر غیرتمند دي خو د ښځو په حق کې ظلم کوي ښځې خرڅوي دا عظیم ظلم دی د دې نه زیات ظلم دی ښځه په بدن ورکوي دا عظیم ظلم دی په څلورو مذهبو کې نانوار ښځې لري رونو که چې اودس نه اودس وکړي بانګ هغه کافي دی او جمع په خپله کوي اقامت به کېږي بیا د مانځه نه پس نوم شته او ډوډۍ ربي راته وایي ګورې دې دعوت تاسو نه کړی زه یو دعا وکړې چې خدای دا جمع
حاضر دا وبخي د دې دا بچي خدای نیکان صالحان او کور کې کوم بیماران زموږ کې حاجت خیره او خدای دې په خپل فضل کرم زمون د علاقه د فکرو د دهشتګردو د ډاکوانو د غلو د بدمعشانو نه محفوظ وساتي کوم ملکونو کې چې د کافرانو مسلمانانو جګړه ده که افغانستان دی که عراق دی که فلسطین دی که کشمیر دی که قبرس دی که ارتیریا ده که مغرب نیوګند دی او که جبرالټر دی خدای مسلمانانو له فتح او نصرت ورکړي او د هغوی دشمنان په هره جامه کې چې دي خدای په خپل غضب یې مبتلا کړي او مسلمانان د هغوی د شر نه محفوظ کړي بیمارانو قرضدارو ټولو ته دعا وکړئ چې خدای د هغوی حاجتونه ترسره کړي برحمتک یا